Bismillahirrahmanirrahim. Grand Katulka Akram Khan, the President, we love peace al Pakistan, the principal of the English Academy Mingoro Swat. Allah Ta'ala په قرآن پاک کې فرمایي چې پس مکه باندې فساد مه خوروئ. او که چونکې مونږ موجوده حکومت وګورو، موجوده حالات وګورو، نو روزانه څه کارونه دي چې له هغې نه فساد جوړیږي. نن سبا که تاسو وګورئ نو د سوات خلک چې ټول په یوه خبره باندې احتجاج کوي چې دا کوم ایکسپریس وی روان دی دا د خلکو په ځمکو کې دی، او تاسو ته پته ده چې په سوات کې زمونږ د خلکو دومره جایدادونه نشته، د چا 2 کناله 3 کناله 4 کناله ځمکې دي، او دا د هغوی ذریعه معاش دی، دا د هغوی د راروان نسل یو ذخیره ده. خو موجوده حکومت چې دی نو په دې خبره باندې په خپله ضد باندې نښتی دی چې یاره دا روډ چې کوم دی دا به هم په دغه لار باندې راځي، کومه لارې ته چې هغوی نښې کړي دي. حالان کې قوم او عوام چې دی نو د هغې خلاف دی، او عوام دا په یو حال باندې هم نه قبلوي. خو افسوس دا دی چې د حکومت سره د عوامو د احساساتو څه فکر نشته. بله خبره دا ده چې مونږ د ترقۍ خلاف نه یو، خو کم چې مخکې فیزیبیلیټي رپورټ د دې شی او د امیر مقام په وخت کې دغه شی نو دا د سیند په غاړه باندې و، او د هغې به ډېر زیات فواید دي. که تاسو د هغې فایدې وګورئ نو یو خو دا ده چې د خلکو ځمکې به د سیند نه بچ شي، بل دا اګریکلچر لینډ به د خلکو بچ شي، دریم دا چې د خلکو چې کومه ذریعه معاش دی هغه بچ شي، د هغوی د آینده نسلونو چې کومه ذخیره ده هغه به بچ شي، او ټورسټ به د ټوریزم ښکلي سپاټس هم میلاو شي د دې په غاړه باندې. بل دا چې د دې انوایرمنټل افیکټس به هم ډېر څه وایي. خو ګورنمنټ وایي چې نه دا به مونږ هم په دغه روټس باندې راولو کوم ته چې هغو نښې کړي دي، حالان کې قوم دا نه مني. د ریاست مثال د مور پلاري، خو افسوس دا دی چې زمونږ داسې مور پلار باندې اورېدلي یو چې د هغوی مثال د خامارانو دی، هغه خپل بچي خوري، د هغوی سره د عوامو د خپلو بچو څه غم نشته، خو هغه وایي چې را مونږ خپل جیبونه ډک کړو، او په دې پراجیکټ کې کومې پیسې لګي دا پیسې د دوی د جیب نه نه لګي، دا ګوره د سی پیک د منصوبې حصه ده، او دا د سی پیک د طرفه په دې باندې به دا فنډ انویسټ کېږي. اوس خبره دا ده چې عوام د دې خلاف دی، او کم چې زمونږ سوات تاسو ګورئ نو د سوات نه وزیرستان نقشې دی، ځکه چې چیف منسټر زمونږ د سوات دی، او نور داسې په درځنونو باندې وزیران دي زمونږ د سوات، خو د هغوی سره د قوم احساس نشته، او د هغوی په زړه کې دا نه راځي چې یاره آینده به مونږ د ووټ دپاره دې قوم ته ځو، ځکه هغوی خو وایي چې بس مونږ ته دا یو موقع میلاو شوه او دا زمونږ دپاره پوره ده، ځکه چې هغوی خپل ځانونه ښه ماړه کړل، ځانونه یې ښه پوره کړل، خپل خاندانونه یې ښه پوره کړل. که تاسو وګورئ نو دلته کې زمونږ ډیډک چیرمین فضل حکیم چې کوم دی نو 1 ارب 30 کروڑ روپۍ چې کوم دي د بیوټیفیکیشن په نوم باندې هغه پیسې چې کوم دي هغه وخوړې، د هغې څه حساب کتاب نشته، داسې چې کوم دی په سونو باندې نوکریانې خرڅې کړې. نن ته د هغه جایدادونه وګوره، دغه شانتې د هر یو ایم پی ای، د هر یو ایم این ای، د هر یو وزیر د هغوی جایدادونه تاسو وګورئ نو هغه په اربو کې نه دي، په کربونو کې دي. نو دا خلک چې دی دې ته نه دی جوړ، ځکه چې عوام دا نه غواړي. نو اوس ګوره په کار ده دا د عوام نمایندګان دي، دوی له په کار ده چې دوی د اسمبلی په فلور باندې د دې خبرې چې کوم دی احتجاج هم وکړي، او بل د دوی په کنټرول کې دي دا هر څه، چې یاره مونږ به دا سوات ایکسپریس وی چې دی دا به د سیند په غاړه باندې راولو، د دې چې کومې فایدې دي هغه به ډېرې زیاتې وي. په ځای د دې باندې چې تاسو د خلکو دا ټوټې ټوټې ځمکې دي د هغوی نه دا واخلئ، د هغې نه اخلاص کړئ، د هغې نه دمه کوئ، او د خلکو پکې بعضې داسې په ټیم راغلي دي چې څه دې دو واغسته، څه به لږ اخوا پاتې شي، څه به دې خوا پاتې شي، نو هغه به الریډي سیند وړي. نو که چېرې دا د سیند په غاړه باندې دا سوات ایکسپریس وی راشي نو د دې فایدې به هم زیاتې، بل قوم به خوشحاله وي. خو دوی وایي چې یاره نه قوم پرېږدوه، قوم د خدای پاک تباه برباد کړي، خو چې زمونږ فنډونه وشي، زمونږ کمیشنونه وشي، او زمونږ فایدې وشي، د قوم سره د دوی هیڅ فکر نشته. نو د دې مونږ بھرپور احتجاج کوو، او مونږ دا غواړو چې یاره د دې کومو کسانو چې دا کمې پیسې لوټ کړي دي د دې باقاعده اکاونټیبلټي وشي. تاسو اوس وګورئ دلته کې چې کوم دی یوازې دا 1 ارب 30 کروڑ روپۍ نه دي، دوی هر سالانه فنډ هم راغلی دی،
هغه پیسې چېرته لاړې او د بیوټیفیکیشن په نوم باندې هغه پیسې چې هغه وخوړل شوې د هغې هېڅ پته نه لګي د هغې اکسس نشته عوامو ته چېرې دا پیسې په څه طریقه باندې دوی خرج کړي. نو زه امید لرم چې یاره کم زموږ نمایندګان دي دوی د ګوره ځان په هوش کې کي دوی د دې بېهوشۍ د حالت نه نور راوځي ځکه چې دوی به سبا ورځې بیا هم دلته راځي او دا عوام چې دی یقینا دوی به پرې نه دي. نو دوی له پکار ده چې داسې یو پراجیکټ راوړي چې د هغې نه ملک ته او عوامو ته دواړه پیدا ځکه چې قوم خفه نو هغه پراجیکټ کامیابېږي هم نو او که دوی چې دا د چا لپاره د خوشحالۍ دپاره کوي نو د هغه کسانو سره دی دا قوم کې نه هغه که چاینا دی که هغه بل داسې انویسټر دی د هغو سره دی عوام او قوم کې نه چې هغو ته خپله خبره وکړي چې دا پراجیکټ چې کوم دی دا زموږ په مفادو کې نه دی بلکې دا زموږ دپاره انتهایي نقصان دی او د دې نه فتنه او فساد جوړیږي په معاشره کې. نو زه امید لرم چې زما کوم ملګري دي دا ویډیو به شیر کړي او خپل خیال ساتئ. الله یو ښاد او آباد ساته. ډېره مهرباني د الله په امان. پاکستان زنده باد.